علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نوې ویډیو سره تاسو هرکلی وایو ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید باره کې یوه هم خبر را مخې ته کوو چې د اویس شهید باره کې یوه بله پښتنه اداکاره چې نوم یې نظمګل دی هغه هم راپاڅېده او په سوشل میډیا باندې د اویس شهید باره کې څه بیان ورکړی دی. ایا تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ کوڅه پورې چې زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دوستانو. نیلمګل چې د پښتو مشهوره اداکاره ده او اوس یې ګانې هم شروع کړي دي. هغې د اویس شهید باره کې داسې بیان کړی دی چې داسې بیان اوسه پورې چا هم نه دی کړی او په بیان کې ویلي دي چې د اویس شهید مور او پلار ته انصاف میلو شي ځکه چې اویس یو داسې ذهین او یو داسې ښه ماشوم و چې هغه د اول نه واله تر 13مه پورې پوره سکولونه تاب کړي وو او بیا په 11م کې هم تاب شوی وو او د 12م کلاس او چې کله دا 12م ته رسېدلی دی 12م کې ډېره خواري کړې وه په هغه خوارۍ باندې رسېدلی وو خو هغه خواري د چا مور او پلار ته یې پرې نه خوستله او د هېڅ چا شهید کړو او موږ دا هم غواړو چې موږ د حکومت انصاف راکړي او حکومت دې هغه ظالمان پانسي کړي کوم چې اویس ماشومې شهید کړی وي ځکه چې اویس ماشوم زمونږ یوازې ورور نه و زمونږ د پاکستان زمونږ د KPK زمونږ د ضلع چار یو مستقبل و زمونږ ضلع چار سره به ښه کړی وه زمونږ پاکستان به ښه کړی و ځکه چې کم کس چې ډېر تاپل ځي هغه ډېر هر څه کولی شي خو نه هېڅکله هم چا پرې نه خوستو. موږ اوس د حکومت نه دا مطالبه لرو چې د اویس مور پلار ته د انصاف میلاو کړي. دوستانو نیلمګل وایي آیا اویس مور پلار ته انصاف میلاویږي که نه میلاویږي؟ میلاو نشو نو موږ به په جوس احتجاج کوو. دوستانو که زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. همدردي څخه اجازه غواړو. د دوی الله په امان.